افسوس صد افسوس دی دغه زمانی په دکاندارانو باندې. زین تراله خبره کړ چې یو دکاندار وي او بل دکاندار ور سره خوا کې دکان واچي د په خېټه درد دي. خیال دراغه کنه او چې کم شی وروړي دی مغه وروړي چې دا غاک دته چرته ورنشي ما ته راځي. خبره باندې پوښوي دی تبعی راوستا یو مسلمان ته یو سړی سودا واپس کا صحیح شو نو هغه ورته هغه په خوشاله سره تی واخستا صحیح شو. نبی کریم علیہ السلام ته پته ولګیدا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چا چې د خپل دکاندار سره خپل گاک سره قاله وکا چې هغه ورته شی واپس کو دے په خنده پیشانه سره هغه واخلی نو قاله الله یوم القیامه قیامت کې به الله تعالی د سره د ګناهونو قالو کې ورته وې عزت نه دی کړی دا دکاندار سره. او نن تاسو یورپ تلار شي نو دا غي په مولونو باندې لیکلي چې خریدا ہوا مال خوشی سے واپس لیا جائے گا بغیر غیب کے. چې غیب پکې ني نو اخیستون کې مال دا په خوشاله سره او دی مسلمان بدبخته په پیټ باندې لاندې لیکل شوی چې خریدا ہوا مال واپس نہیں لیا جائے گا. دا دی مسلمان په دکان باندې لیکل شوی ځکه مسلمان تباہ دی. چینل کی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل کا بٹن بھی دبائیں تاکہ بذریعہ نوٹیفیکیشن ہم آپ کو آگاہ کر سکیں. شکریہ.